دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه څه ملګري دي نو هغوی وایي چې مونږه په رمضان کې د روژو د راوو هر څه نه فارغه شو ماسخوتن نو بیا به د لډو یو ټورنمنټ جوړو نو دی دې باره کې تپوس کوي چې دا څه حکم دی. نو جواب دا دی چې د رمضان المبارک ورځ هغه خو د روژې دپاره ده، که نور پکې بنده اعمال کوي نو بېشک او بېشبهې د فضیلت والا خبره ده، خو لیکن شپه د رمضان هغه د په دې حوالې سره ډیره قیمتي ده چې هغې کې عبادت موقع ډیره وي، د بنده کوجه هم وي او که څه اوږې کېږي تږې کېږي نو هغه خوراک څښاک هم کولی شي. نو د رمضان شپه هغه د ورځې نه قیمتي ده، ورځې د شپې نه قیمتي ده، د یو بل نه زیات قیمتي دي. نو دا به ډیره د کم نصیبۍ خبره وي چې هغه قیمتي شپه چې هغه د بخښنو واله شپې دي او هغه د الله تعالی د مغفرت واله شپې دي او هغې کې د لیلة القدر هغه شپه هم ده. نو داسې قسمه اعمالو کې دا صرف کول دا ډیره د کم نصیبۍ خبره ده. لډو کول بذات خود مکروه تحریمي دي ځکه چې په دې کې څه جسمانی دنیوي اخروي فایده نشته. گیم کول چې هغه جایز دی خو په هغې کې چې د جسم فایده وي، د آخرت فایده وي، د دنیا فایده وي، خو لیکن داسې قسمه لبې داسې وا د وخت د ضایع کولو نه او بیا خاص کر د رمضان د شپې د وخت ضایع کولو نه وریس نه دي. نو تاسو خپل ملګري په حکمت سره منع کوي، اعمالو طرف ته متوجه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله تراوی او وتر په جمع سره وشي نو بعضی خلق د دعا نه مخکې پاسي او نفل کوي، نو دا نفل صحیح دي او که نه دي صحیح؟ نو جواب دا دی چې رمضان المبارک د ثوابونو د فضیلتونو او د اجر میاشت ده، نو چې څوک څومره کوشش کوي نو دومره بهتري ده. نو د تراوو او د وترو نه پس نوافل کول دا د همت والا کار دی، بالکل جایز دي. البته بهتره دا ده چې دی په دعا کې هم شریک شي او بیا ورپسې نفل وکړي نو دواړه ثوابونه به حاصل کړي، او که نه دعا کې شریک نشي او ډایرکټ نفل وکړي نو د نفل ثواب ورته میلاو شو خو لیکن د اجتماعي دعا نه هغه پاتې شو. نو دواړو کې حصه اخیستل پکار دي، او که څوک ډایرکټ نفل کوي نو په هغه باندې څه نکیر هم مه کوئ، څه بد ورته هم مه ګورئ، بالکل جایز دي، څه مسله نشته پکې. دا ملګری تپوس کوي چې په ټوټي باندې یا په مټ کې ستن ووي نو دې سر روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې ستن باندې روژه به هر حال نه ماتیږي، که هغه ټوټي کې ووالی شي، که په مټ کې ووالی شي، بیا مټ کې په غوښه کې وي یا په رګ کې وي، نو په دې سره په روژه باندې څه اثر نه غورځېږي، په شرط د دې چې د بیمارۍ او د علاج دپاره وي. او که نه یو سړی بیمار نه وي او اسې د طاقت دپاره انجکشن وي نو اگر چې روژه نه ماتیږي خو هغې سره روژه مکروهه کیږي او په ثواب کې یې کمی راځي. دا ملګری تپوس کوي چې په یو محله کې یو حافظ قرآن دی او هغه نابالغه دی او بل حافظ قرآن نشته، نو د پسې تراویح کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې نابالغه پسې تراویح جایز نه دي. اگر که په محله کې یو حافظ قرآن ولی نه وي نو که دخل ته بل حافظ قرآن وي نو هغه مخکې کوي تراویح ته، او که نه وي نو د بلې محلې نه د بل ځای نه د حافظ قرآن بندوبست وکړی شي چې د تراویح کې د ختم قرآن د سنتو نه بنده محرومه نشي. خو که مثال په طور نه دغه کلي کې شته نه دغه محله کې شته نو بیا لنډې تراویح پکار دي. نابالغه ماشوم مسته او تراویح ته مخکې کولو سره مونځ او تراویح نه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې دا یو 3 دعاګانو پوسټ درالېږلی دی چې لومبی 10 رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وغیره. وی بعضې خلق دې ته منګړت وی، نو د دې څه حقیقت دی؟ نو جواب دا دی چې دا دعاګانې د معنی په اعتبار سره صحیح دي. که څوک په لومبی 10 کې د لومبنۍ دعا کثرت کوي او په 2 10 کې د استغفار کثرت کوي او په 3 10 کې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا د دې کثرت کوي، نو دا یو ښه خبره ده او د الله تعالی نه د مغفرت او د نجات امید هم دی. نو اگر که د احادیثو نه ثابت نوي هم لیکن د معنی په اعتبار سره صحیح دي
نو دا ویل جایز هم دي بلکې ویل پکار هم دي جی. دا ملګری تپوس کوي چې د روژې په حالت کې په سترګو کې دوايي اچول یا د سترګو ډراپ هغه په سترګو کې قطره کول اگر که د بانګ نه د ماښام بانګ نه لږ ساعت مخکې وي نو دا جایز دي او که نه. نو جواب دا دی چې د روژې په حالت کې که د ماښام ټیم وي که مازدیګر ټیم وي نو د سترګو دوايي اچول په سترګو کې دا جایز دي. په دې سره روژه باندې څه فرق نه پرېوځي. دا ملګری تپوس کوي چې ستن او ډریپ سره د روژې ماتېدو څه حکم دی او بیا ستنې په دوه قسمه دي، یو د غوښې ستن ده یو د رګ ستن ده. نو د دې شرعي حکم څه دی په روژه کې؟ نو جواب دا دی چې بغیر د څه عذر نه په روژه کې ستن لګول یا ډراپ لګول نه دي پکار. خو که چېرې چا ستن ولګوله که هغه د رګ وي که هغه د غوښې وي که ډراپ یې ولګو نو په دې سره روژې باندې څه اثر نه غورځېږي، روژه جایز ده. البته که د طاقت ستنې یا د طاقت ډراپ وي نو هغه بغیر د ضرورت نه مکروه دی، په هغې سره روژه مکروه کېږي لیکن ماتېږي ورسره نه جي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ د تراویح ختم شروع کړی دی خو چې کوم حافظان دي هغوی جامت کوي یعنې ګیره خرئ ان هغې پسې ختم کېږي او که نه کېږي. نو جواب دا دی چې د الله تعالی فضل دی، حفاظ ډېر زیات دي په هر ځای کې. داسې حافظان وګورئ چې هغوی د شریعت مطابق وي، کم از کم حلیې خو د شریعت مطابق وي، دی پسې تراویح مه کوئ. او اتفاقي لمونځ نیم کول مسله نشته خو مستقل تراویح او ختم کول دی پسې جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې بعضې ځایونو کې په اذان سره خلق روژه ماتوي او بعضې ځای کې په سایرن باندې خلق روژه ماتوي. نو زمونږ ځای کې اول اذان وشي بیا 5-6 منټه بعد سایرن وغږیږي نو موږ به روژه په څه باندې ماتو، اذان سره او که په سایرن سره. نو جواب دا دی چې د روژې د ماتولو تعلق نه اذان سره دی او نه سایرن سره دی، بلکې د روژې ماتولو تعلق غروب آفتاب سره دی چې کله انور پریوزي نو د هغې نه پس روژه ماتې وخت دی. نو تاسو وګورئ چېرته د خپل علاقې چې کوم علما کرامو په نگرانی کې نقشه جوړه شوې وي د سحرای او د افطارای د اوقاتو، نو د هغې وخت نه چې کوم هغې د افطارای وخت لیکلی دی د هغې نه 2-3 منټه احتیاطاً بعد تاسو روژه ماتوئ. که اذان شوی وي نو ماتوئ، که سایرن شوی وي نو ماتوئ، او که نه وي شوی نو ماتوئ. د دې تعلق هغه د ټیم سره دی. نو د غروب آفتاب چې کوم فکس ټیم دی په نقشه کې چې کوم لیکلی شوی دی نو احتیاطاً د هغې نه 2-3 منټه بعد روژه ماتوئ. تاسو دا ملګری تپوس کوي چې د رمضان المبارک په لومبنۍ 2 او 3 عشره کې چې کومې دعاګانې په احادیثو کې منقول دي نو هغه موږ ته راولېږئ. نو جواب دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث کې چې لومبنۍ عشره دا د رحمت ته، 2 عشره دا د مغفرت ته، او 3 عشره هغه د اور نه د جهنم د اور نه د نجات ته. نو بیا د دې نه پس خاص دعاګانې په احادیثو کې نه دي راغلي چې لومبنۍ عشره کې د هغې اهتمام وشي، په 2 کې د نورو دغه شانتې، په 3 کې البته علما کرامو د دغې رحمت او د مغفرت او د اور نه د نجات په مناسبت سره څه دعاګانو اهتمام خولی دی. نو هغه د دې کلیپ نه بره ما تاسو ته درولېږلي. نو د دغې دعاګانو اهتمام کوئ او نورې دعاګانې هغه غوښتل پکار دي. د قبولیت میاشته انو خپل ځان د پاره د پوره امت مسلمه د پاره د خصوصي دعاګانو اهتمام پکار دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې سرسایه چاله ورکې نو دا به ورته اظهار کې چې دا سرسایه ده که نه په زړه کې نیت کافي دی. نو جواب دا دی چې سرسایه شوه، زکات شو یا نور داسې چې کوم په بنده باندې فرض او واجب مال ورکول دي نو په هغې کې هغه کس ته د وینا او د تعین ضرورت نشته، بس تاسو په خپل زړه کې نیت دی
بس په دغه نیت باندې هغه ادایګي به صحیح شي او هغه ته د وینا ضرورت نشته. کوای ورته نو صحیح ده، کنه وای ورته نو په هغه ادایګي کې څه مسله ناراضي. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس ته هغه د عذر بیماری په وجه باندې روزي نشي نیسلې، نو دی به تراوی کوي او کبه نه کوي. نو جواب داده چې روزه او تراوی دا دوه مستقل عبادتونه دي. روزه دا تراوی دا د روزو تابع نه دي. که یو سړی روزه نشي نیسلې او تراوی کول شي او دی بیا هم تراوی نه کوي، نو دی به د تراوی پر خودو باقاعده ګناهګار وي. نو داسې کس چې هغه معذور دی د روزې نه، نو روزه خو هغه بیا وروسته قضا کوي، خو لیکن تراوی کول هغه د پاره ضروری دي. دغه شانتي د دې مطلب دام نه دی چې یو سړی روزه نه نیسي نو ګنې هغه به بیا ذکر نه کوي، تلاوت به نه کوي، نه بلکې تمام اعمالو کې چې کوم اعمال هغه کول شي په هغه کې هغه له اهتمام پکار دی. الله تعالی به ولد دغه اعمالو په برکت باندې ان شاء الله تعالی د رجوع توفیق ورکي. دغه معذور انسان چې هغه تراوی کول شي هغه باندې تراوی سنت دي او تراوی کول په هغه باندې لازم دي. دا ملګری تاسو کوي چې یو امام صاحب تراوی پڑھاولې، نو په دویم رکعت باندې کې نه ناست او دریم رکعت ته ودرېد، ورسره څلورم رکعت ملاو کو او بیا څلورم رکعت باندې کې ناست او سلام یې وګرځاو، نو دا د دې تراوی څه حکم دی؟ نو جواب داده چې دله په دویم رکعت باندې ناست پکار وا چې کله دې په دویم رکعت باندې کې نه ناست نو دغه دو رکعاته ختم شو، دا باطل شو. لیکن چونکه تحریم لا تروسه پورشته نیت چې د کم تړلې او ناغلا باقی دی، دا ورپسې دو رکعاته چې کم دو کړل هغه پسې ناسته وکړه، نو هغه دو رکعاته خو صحیح شو او د غړومبني دو رکعاته هغه فاسد شوی دی. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس بیمار وي، هغه ته د سا مسله وي، نو هغه په یو پم کې یا په یو سیس کې اکسیجن واچي، دوايي واچي او هغه راکاږي ځانته، نو په دې سره په روزه باندې به فرق پریوزي او کنه پریوزي. نو جواب داده چې الله تعالی دې دغه مریض له صحت ورکي. دا واقعي مشکله مرحله د سا د تنسیا یا د سا د بندیدو دا یو ډیر لوی تکلیف وي، خو چون کې په دې علاج کې هغه چې کوم دوايي اچي نو د سار اخکلو په ذریعه سره هغه پوزه کې دن نزي او هغه بیا دن په پړو تزي، انو په دی وجه چې خېټه د دن یو شی ورسېده، اگر چې هغه د خوراک هغه ذرات ولي نه دي، اگر چې هغه د دوايي هغه ذرات ولي نه دي، نو په دې سره روزه ماتيږي. چونکه دغه سړی معذور دی، بیمار دی، انو هغه ته تاسو وایي چې روزه دی ونیسي او کدا سي قسمه تکلیف شروع شو نو مجبورن به هغه روزه ماتوي. نو بیا چې کله الله تعالی ورله توفیق او صحت ورکي بیا به قضا راوګرځي. دا ملګری تاسو کوي چې د روزي په حالت کې خوشبو او پرفیوم لګول دا خدي او که خندي؟ نو جواب داده چې د روزي په حالت کې خوشبو لګول یا پرفیوم لګول په دې کې څه مسله نشته، خو صرف دوره احتیاط پکار دی چې کله پرفیوم لګي نو سپری دی په کپړو باندې احتیاط سره کوي چې سپمو ته غذرات لاړ نشي او دن نه لاړ نشي. باقی عطر او خوشبو لګولو کې څه مسله نشته، پرفیوم هم جایز دی، خو د غسپری کولو کې لګي احتیاط پکار دی. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس نه دوه رکعاته تراوی او شوي او په دغه تراوو کې د قران پاک ختم شروع دی، نو اوس چې دې کله د ویترو نه پس دغه دوه رکعاتونه کوي نو دې به دا څنګه کوي؟ په لاندو سورتونو باندې به کوي ځکه چې دنه خو تلاوت هغه پاتې شو. نو جواب داده کچری دغه سړی حافظ قرآن وي یا دغه ایسه د قرآن پاک ورته یادوي نو بهشک دې هغه تلاوت پاغي کې کول شي او د ختم به نیمګړی نشي. خو لیکن کچری دې حافظ قرآن نوي نو دې دغه دوه رکعاته په هر یو صورت باندې کول شي او چون کې تلاوت د دنه پاتې شو نو دغه تلاوت ځان لو کی ان شاء الله تعالی ختم به پورا روان وي. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس د شپې خپل خزي سره کورواله او کی
د رمضان المبارک په میاشت کې او بیا سحر هغه غسل ته سم نشي پښمنی وغیره په وجه باندې او دې کې د سحر بانګ وي او روزه په د باندې شروع شوه، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې اسی کله روزه وي یا غیر رمضان وي نو د کوروالی نه پس غسل کې تاخیر مناسب نه دی، بلکې چونکه انسان پلیت وي نو کوشش پکار دی چې زر تر زره غسل وکړي، خو لیکن که د وجوهاتو په وجه باندې غسل سحر ته مؤخر کړی شي نو په دې کې څه حرج نشته. دغه حکم د رمضان په میاشت کې دی، خو د رمضان په میاشت کې په دې کې لږ دا احتیاط پکار دی چې د پښمنی په ټیم کې غسل وکړي او د دې خبرې ډیر کوشش پکار دی چې روزه دا په پاکای کې شروع شي، چې سر ټیم د سحر ټیم داخليږي چې دغه ټیم انسان ځان د جنابت نه پاک کړی وي، خو لیکن که چېرې د جنابت په حالت کې روزه شروع شوه او بیا دې وروسته غسل کوي نو دې سره په روزه باندې څه فرق نه پریوزي، روزه شوې ده، په د باندې د دغې روزې څه قضا کفاره وغیره نشته. دا ملګری تپوس کوي چې په یو مسجد کې 2 ځایه تراویح کیږي، لاندې منزل کې پاسه منزل کې، یو ځای کې لنډې تراویح کیږي بل ځای کې ختم والا تراویح کیږي، نو په دې کې څه حرج شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې بهتره خدا ده چې په یو مسجد کې یو جماعت کیږي د تراویح یو امام پسې، خو که چېرې امام مثال په طور غیر حافظ دی او هغه لنډې تراویح پړاوي او یو حافظ قرآن دی او هغه د خلق وایي چې ته موږ د ختم پړاو کا او هغه پاسنی منزل کې هغه ته په تراویح کې ختم پړاوي قرآن پاک ورته اوري، نو که دی دوانو ته د یو بل نه نقصان نوي आवाज خلل نه پیدا کوي د یو بل په موس کې او د دې شاته یو بل سره زد او د عناد د دشمنی او د نفرت هغه جذبه نوي، صرف د پدې خاطر باندې چې لاندې منزل کې لنډې تراویح کیږي موږ به د قرآن پاک اهتمام وکړو، نو په دې بنیاد باندې په یو مسجد کې د یو نه سیوا جماعتونه کول جایز دي، خو په دغه 2 شرطونو سره، یو دا چې یو بل ته حرج نه پیدا کوي او دویم دا چې د هغې شاته جذبه خراب نه وي بلکې صحیح جذبه وي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه 2 رکعاته تراویح وشوي او باقی تراویح د امام سره وکړي، اوس چې کله امام وتر ته ودرېږي نو دی به امام سره وتر کوي او که تراویح به مخکې کوي؟ نو جواب دا دی چې دی د امام سره وتر وکړي په جمع سره او چې کمی تراویح 100 رکعاته پاتې شوي نو هغه د وتر نه وروسته بیا ادا کړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د روزې په حالت کې اودس کوي او خولې ته اوبه واچولي او په غلطۍ کې اوبه تېرې شوې، نو صرف په ده باندې قضا ده او که نه 2 میاشتې کفارې روزې به ورسره نیسي؟ نو جواب دا دی چې کله بنده اودس کوي یا غسل وغیره کوي نو په دې روزې په حالت کې ډیر احتیاط پکار دی چې اوبه تېرې نشي، او که یو کس ته روزه یاد وي او هغه خوله کنګالوي یا اودس کې خولې ته اوبه اچوي او هغه اوبه په غلطۍ باندې تېرې شوې، د ده اراده او قصد نو خو په غلطۍ باندې هغه اوبه تېرې شوې، نو په داسې کس باندې کفاره نشته، البته دغه روزه چونکې ماته شوه اوبه تېرېدو په وجه باندې انده باندې صرف د یوې ورځې قضا ده، او خدای مکه که په قصد باندې اوبه تېرې کړې وي نو بیا روزه هم ماته ده، د هغې قضا به هم راګرځئ او 2 میاشتې د کفارې روزې به ورسره هم راګرځئ. دا ملګری تپوس کوي چې دلته سعودي عرب کې موږ سره یو ملګری دی لاکاري نشته، نو هغه موږ له منځونه راکوي، نو که دا موږ خپله سره سایه هغه له ورکو نو دا کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه ملګری صاحب نصاب نه وي او مستحق د زکات وي نو بالکل تاسو هغه له سره سایه ورکولی شئ، په دې کې څه حرج نشته بلکې ډیر افضل دی. یو خدا چې هغه بیروزګاره دی په پردیس کې دی او بل دا چې هغه ضرورتمند دی، نو که هغه مستحق د زکات وي نو سره سایه چې تاسو هغه له ورکوئ نو دا بالکل جایز دی.
دا ملګری تپوس کوي چې زه دوبۍ کې ما او داسې ځنګلو په لپاتې کېږم، نو منګه سره هندوان دي او یو پنجابی ملګری دی. هغه هندوان خو خیر دی، هندوان خو دا پنجابی ملګری روجه نه نیسي او زما روجه وي. نو د روجه ماتې په وخت کې زه دغه پنجابی ملګری ځان سره کېنوم او یو ځای منګه افطاري کوو، نو دا جایز ده او که نه؟ نو جواب دا دی چې دې کې څه حرج نشته چې د یو کس روجه وي او د بل روجه نه وي او د افطارۍ په ټایم کې دواړه یو ځای کېني او افطاري وکړي، نو په دې کې هېڅ قسمه حرج نشته. تاسو هغه پنجابی ملګری ځان سره کېنوئ او ورو ورو وله ترغیب ورکوئ، ځکه چې د رمضان روجه د ثواب شی هم دی، خو لیکن د دې نه زیات د فرضیت او د ذمه دارۍ شی هم دی. نو چې الله تعالی هغوی له هم توفیق ورکړي او د رمضان المبارک روجې ونیسي، نو هغوی ځان سره افطارۍ ته کېنولو کې څه حرج نشته، بلکې پکار دی چې تاسو هغې کېنوئ چې هغوی ته ترغیب ملاویږي. دا ملګری تپوس کوي چې دلته کې پردیس کې موږ سره ملګري دي، نو هغوی روجې نیسي لیکن تراوی نه کوي، دغه شانتې اوده شي. نو آیا تراوی نه کولو په وجه باندې په روجه باندې څه اثر غورځېږي او که نه؟ نو جواب دا دی چې روجه په خپل ځای باندې مستقل عبادت دی او تراوی په خپل ځای باندې مستقل یو سنت موکده دی. نو که تراوی څوک نه کوي نو د سنت موکده د ثواب نه محرومه دی، باقاعده ګناهګار هم دی، خو لیکن روجه باندې څه اثر نه غورځېږي. دا ملګری تپوس کوي چې د تراوو نیت خو اسیم چې کله بنده د کور نه روان شي جومات ته، نو پړه کې وي، خو که په لفظونو کې ویل غواړي نو څنګه نیت به تړي؟ 2 رکعاته سنت تراوی مونځ ګزارم صحیح دی، او که سنت به پکې وایو که به نه وایو؟ نو جواب دا دی چې بالکل دا 2 رکعاته سنت تراوی مونځ ګزارم ویل پکار دی. تراوی چونکې یو مستقل سنت دی، نو د سنت دا ټکې ویل پکار دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی او هغه په ناپوهتیا کې قصدن عمدن څو کاله روجې نه دي نیسلي او روجې یې خوړلې دي، مثلا 10 کاله د رمضان روجې خوړلې دي او اوس هغه ته احساس وشو د دې به څه طریقه وي؟ نو جواب دا دی چې کوم کس د سر نه د روجې نیت نه کړی، نو هغه باندې د هغې روجې یو قضا ده. نو چې کوم کس 10 کاله رمضان کې روجه نه ده نیسلې، نو هغه د 10 میاشتو روجې به راګرځي، دا خو د هغه په ذمه باندې فرض دي. د هغې نه مخکې د توبه وباسي الله تعالی ته او د زړه د خلاصه د دې خپلې غلطۍ ندامت اظهار دی وکړي او دا اوس د رمضان روجې د نیسل شروع کړي او پړه کې دا مضبوط عزم وکړي چې انشاءالله زه به دا روجې پوره کوم، نو الله تعالی به ورله طاقت ورکړي. نو دغه روجې نیسل د یوې روجې بدله کې یو روجه نیسل دا په ده باندې فرض دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دلته سعودي عرب کې یو او حکومت اعلان کړی دی چې 10 رکعاته به تراویح کوي. نو دی دا تپوس کوي چې دا 10 رکعاته کافي دي او که نه منګه 10 مسجد کې وکړو 10 ځان له وکړو؟ نو جواب دا دی چې تراویح دا 20 رکعاته سنت موکده دي او د چا د اعلان کولو په وجه باندې په عبادت کې کمی بیشی نشي راتلی، اگر چې هغه بادشاهي وقت او هر څوک چې څوک وي خو هغه د عبادت باره کې اعلان کوي چې دا عبادت کم کوي، دا سیوا کوي، نو دا مقرر شوي څیزونه دي، دا د چا په اعلان باندې نه کمیږي او نه سیوا کیږي. نو په مسجد کې چې 10 رکعاته کیږي نو تاسو 10 رکعاته هلته کوئ او 10 رکعاته بیا ځان له کوئ. جی تراویح 20 رکعاته کول دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو دغه ملګری ته وایي کنه چې څومره کلونو روجي دي، نو اول خو دی هغه قضا ونیسي چې 10 میاشتې روجي دي، اندام کافی روجي دي چې دی دا سوره قضا نیسي، په دې باندې به کافی موده لګي. او بیا دی آخره کې 2 میاشتې پر لپسې روجي هغه به ونیسي، هغه لګي رستو دي اول دی دا قضا روجي ونیسي چې 10 کاله قضا روجي دي 10 میاشتې چې دا پوره شي، نو بیا به ان شاء الله تعالی په دې کفاره باندې خبره وکړو
نو هغه تلاکار مخ کې نډیر دی نو اسنه نور پریشان شي انو تاسو ورله ترغیب ورکي چې دغه قضا روجي نسل شروع کی انو ان شاء الله تعالی چې دا 19 شي نو بیا به سره د کفاره خبرو کو د کفاره خبره مشکل نه ده هغه 2 میاشتې روجي دغه ټولو روجو بدله کی صرف 2 میاشتې روجي دي پر لپسې نو هغه په اخره کې بیا ونیسي ان شاء الله. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری میډیکل لاړ او هغه له ټیسټونه کول نو د هغه نه په سیرنج باندې په انجکشن په ذریعہ باندې درګ نوینه واغستا نو په دې سره روجه باندې فرق پریوزي او کنه او دویم تپوس داده چې دا ویکسین کوي نو ویکسین کول سره په روجه باندې فرق پریوزي او کنه پریوزي نو جواب داده چې د انجکشن په ذریعہ باندې درګ نوینه غستل په دې سره او 10 خو به مات شي ولیکن روجه باندې اثر نه غورځيږي روجه جایز ده او سکراحت پکې ناراضي او د انجکشن په وجه باندې دا ویکسین چې کوي نو په دې سره هم په روجه باندې اثر نه غورځيږي روجه جایز ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې دوبای کې د ماسخوتن موز تراو او د وتر ټولو لپاره نیمه غنټه ټیم مقرر دی نیمه غنټه نه سیوا په مسجد کې هغه نه پریدي نو په دې وجه باندې هغه 3 رکعات فرض کی بیا سنت نه کوي او 8 رکعات تراوی کوي اوس کچري یو کس یا سکسان هغه موز جمع سره کی په مسجد کې او بیا ختم هغه کول غواړي نو هغه خپل بلډینګ کې راشي او تراوی کوي په جمع سره او هغه کې هغه ختم کوي نو د دې شرعي حیثیت څه ده نو جواب داده چې دا یو ښه صورت ده که په مسجد کې د حکومت د طرف نه اجازت نوي نو بلډینګ کې د تراوو کول جایز دي او بلکې په کاروم دي چې بنده جمعات کې خواغي 8 رکعات کوي 8 رکعات خو تراوی نه دي تراوی خو 6 رکعات دي نو بیا د هغه په ځای باندې بلډینګ کې کول په جمع سره او 6 رکعات کول او د ختم ترتیب جوړول دا یو بهتر صورت ده نو دا نه صرف چې جایز دي بلکې په کاروم داسې دي. دا ملګری تپوس کوي چې د سپیلنو لوګي د روزي په حالت کې بنده باندې را شیندې سر روزه ماتيږي او کنه ماتيږي نو جواب داده چې د روزي په حالت کې ک بنده د سپیلنو لوګي اخلي او لوګي راځي نو په دې سره په روزه باندې څه فرق نه پریوزي. دا ملګری تپوس کوي چې زه سحر ادو ما ټلیفون را پسې راغی نو په تلوار باندې مې مخلاص کول نو لګي غونډې او زما تیرې شوې نو په دې باندې روزه ماته ده او کنه زماته نو جواب داده چې کله بنده ته دا یاد وي چې زما روزه ده او بیا هغه خلکنګالي یا مخلاص کوي او به تیرې شي نو اگر چې لګي او به ولي نوي خو چې کله تیرې شوې او د روزه یاد وخت په غلطۍ باندې تیرې شوې دغه روزه ماته شوې ده او چونکې دا د قصد او اراده نه و نو په دې وجه صرف په د باندې دغه بدله کې یو روزه نیسل دي کفاره ور باندې نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو افیس صاحب دی هغه 10 رکعات تراوی پړاو کړی نو بیا وتر ته د مسجد امام مخ کې کو نو کدا وتر د حافظ قرآن په خپل پړاوي یا د مسجد امام مخ کې کوي نو په دې کې سحرت شته او کنيشته نو جواب داده چې په دې کې هیڅ قسمه مسله نشته ک حافظ قرآن په خپل وتر پړاوي او که د محلي امام مخ کې کوي نو دوانو کې سحرت نشته د خپل ثواب دي تو ګوري چې په کوم باندې دی خوشالي نه پاغي عمل کول شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو مسجد کې یو کس ختم شروع کو نو اوس اغلا ختم نه کړي او نو سیروزی لذي نو سیروزی رتل بهتر دی او که ختم کول بهتر دی نو جواب داده چې دوانه کارونه په خپل ځای باندې اهم دي که د قران پاک ختم دی نو هغه په خپل ځای باندې اهم کار دی که سیروزه دغه په خپل ځای باندې اهمیت دی نو داسې طریقه باندې عمل پکار دی چې دوانو باندې دوانه کار اوشي نو ختم چې چون کې شروع شوه دی نو ختم دی او کی نو بیا د غیره پس روزي لور شي نو د دوانو خبرو فضیلت ورته حاصل شي. دا ملګری تپوس کوي
چې د روژې په حالت کې د رګ ستن وهل دا څنګه دي او ډریپ خېجول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې انجکشن او ستن که د رګ وي او که د غوښې وي، خو چې د بیماری په وجه باندې وي نو په دې کې څه حرج نشته، په دې باندې روژه کې څه فرق نه راځي. او ډریپ دا که د بیماری دپاره وي نو بالکل جایز دی، څه قسمه مسله په روژه کې نه پیدا کوي. البته که د طاقت دپاره وي نو بیا دا مکروه دی. د روژې په حالت کې د ډراپ د طاقت دپاره خېجول دا مکروه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د روژې په حالت کې په سترګو کې د دم کړو اوبو نه قطره یا ساس کې کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې جایز دي، څه مسله پکې نشته، روژه باندې څه فرق نه پریوزیږي. دې ملګري یو پوسټ رالیږلی دی او دا هغه مشهور پوسټ دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې دا گردش کوي او دې کې دا لیکلي دي چې د چا منځونه څومره هم قضا شوي وي، هغه ته یاد وي یا نه وي، هغه د رمضان مبارک آخري یو 4 رکعاته منځو کې وغیره. نو د دې باره کې بار بار منګ ویلي هم دي او بیا هم وایي وضاحت سره چې دا بالکل منګړت پوسټ دی، د دې هیڅ قسمه ثبوت نشته. او که څوک په دې طریقه باندې عمل وکړي نو دا چونکې د 4 رکعاته نفل مسکی نو کېدای شي چې دته د نفل ثواب خو ملاو شي، خو لیکن په دې طریقه باندې د یو قضا مزم نه راګرځي. نو لہذا داسې قسمه پوسټونه شیر کول هم نه دي پکار. تاسو خو دلته کې د مسلې د تپوس دپاره رالیږلی دی نو دا خو ټیک ده، خو لیکن مې بل چاته لیږئ او چې څوک تاسو ته رالیږي نو هغه ته دا وضاحت سره ووایئ چې ګوره دا دروغ دي، په دې باندې که چا عمل وکړو نو ته به یې د شیر کولو ګناهګار یې. نو خپل زمونږ د ګروپ ملګرو ته هم دا درخواست دی چې داسې پوسټونه شیر کوي هم نه او په دې باندې د عمل کولو هیڅ قسمه گنجایش نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله امام 6 رکعاته تراویح پړاو کی نو عموما هغه د وترو आवाज لګي، نو یو امام د وترو आवाज اونکو او وترو ته ودرید نو شاته مقتدیانو کې څه خلق ته خپته وا چې 6 رکعاته تراویح پوره شوې دي او دا وتر روان دي، ناغي د وترو نیت کړو، خو لیکن څه خلق ته پته نه و نو هغه د وترو نیت نو کړي، هغه د تراویح نیت کړي دي. نو چې کوم مقتدیانو امام وتر پسې د تراویح نیت کړي دي نو دا غي وتر او شو او کو نشو. نو جواب دا دی چې دا وتر ندی شوی، دی بزان له مستقل وتر کوي. د تحریمه کې اتحاد دا شرط دی او د تحریمی اتحاد مطلب دا دی چې د امام کوم منځوي هغه د مقتدیان منځوي. دلته د امام واجب وتر دی او شاته مقتدیان سنت تراویح کوي، نو دغه اقتدا نه د صحیح شوی، دوی به وتر ځان له دوباره کوي دا کوم مقتدیانو چې د تراویح نیت کړو.